دا دروغ ویل څومره ګناه ده. نو دا دروغ ویل خو ډیره سخته ګناه ده او ډیره ناروا او ناجائزه ګناه ده، ځکه چې د دروغو په باره کې خو الله جل جلاله فرمایي چې ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. د هغه چا دپاره به په ورځ د قیامت دردناک عذاب وي چې هغه دروغ وایي، هغه که په ګپه کې وي، که په حقیقت کې وي، که په غصه کې وي، که په بهانه کې وي، په هره توګه باندې چې دروغ ویل حرام، ناروا، ناجائز، فاسق او فاجر دی دا رقم انسان ګناه کبیره ده. او الله تعالی فرمایي چې ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. د هغه چا دپاره به په ورځ د قیامت دردناک عذاب وي. ګوره یو عذاب دی، یو دردناک عذاب دی. الله تعالی د بعضو شیانو سره دا علیم لفظ وایي، دردناک عذاب دا د بعضو شي سره وایي، د هر یو سره نه وایي. خو الله تعالی وایي چې علیم بما كانوا یکذبون. د هغه چا دپاره به دردناک عذاب په ورځ د قیامت چې کوم څوک دروغ وایي په دنیا کې. او دغه رقم بیا الله تعالی فرمایي چې لعنت الله علی الکاذبین. پر هغه چا باندې زما لعنت، زما رحمت پر هغه چا باندې نشته، زما رحمت پر هغه چا نه نازلیږي. هغه څوک زما تر لعنت لاندې دی چې کوم څوک دروغ وایي، دروغجن. او حضرت بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د مسلمانانو په ټولو بدو اعمالو کې د نبی علیه الصلاة والسلام د دروغو څخه ډېر سخت نفرت کېدل، ډېر سخت نفرت کېدل د نبی علیه الصلاة والسلام. رضی الله عنه فرمایي چې دروغجن سړي سره نه لګېدل، ډېر بدجن کېدل په ټولو بدو اعمالو کې، وایي د دروغجن سړي سره نه لګېدل. تا ګور د دروغ دومره حرام شی دی، خو لیکن د دغه باوجود په دین شریعت کې د دوو مسلمانانو په منځ کې د صلح کولو په وخت کې د دروغ ویلو اجازه شته. دروغ وایي صفا دروغ موټ وایي چې دوه کسانو په مابین کې صلح کوي، ستا دپاره په دین شریعت کې اجازه شته چې دروغ د مابین کې ووایي. حالانکه دروغ ویل خو ګناه کبیره ده او د دروغ ویل والا فاسق او فاجر دی. که چیرې و عالم و قاضي و مفتي ته په ګواه کې پیښ شو دروغجن سړی، د دا ګواهي مردود د قاضي به ګواهي نه قبلوي، ولې دا دروغ ویلي دي، وخت دروغجن دی، دا دروغ دونه بد شی دی، فاسق او فاجر دی او ګناهګار دی په ګناه کبیره سره. خو بیا هم د دوو مسلمانانو په منځ کې صلح کول دومره اهمه ده، دومره اهمه ده چې که ثالثانو ته د صلح کولو په دوران کې بیا د دروغ ویلو ضرورت راشي چې په هغه سره د مسلمانانو په منځ کې صلح کیږي د دروغ په وجه باندې، نو په دین شریعت کې بیا د دروغ ویلو اجازه د دې لپاره شته. ثالثان بیا دروغ وایي، صراحتا دروغ دی وایي. لکه تر دې پورې د بخاری شریف حدیث مبارک دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. وای چې هغه سړی دروغجن او ګناهګار نه دی کم څوک چې د دوو مسلمانانو په مابین کې صلح کوي یا یو بل ته د خیر خبره رسوي او یا د خیر خبره کوي، بیا دروغ ویل جائز. د دې حدیث مطلب او مقصد دا دی وای چې کله د دوو مسلمانانو په منځ کې یو ناچاکي و جګړه پیدا شي او کدا خبره د غسی پاتې شي، نو بیا پر مخ باندې د سختې فتنې پیدا کېدو خطر ده چې دا قتل و مقاتلې ته رسېږي، دا و مشنانو ته رسېږي، دا و توپنچو ته رسېږي، دا و خانداني جګړو ته رسېږي، و قومي جګړو ته رسېږي او د دې څخه قتل پیدا کېږي. دا یو د بل سره قتل کوي که پر دغه حالات باندې دغه مجلس دا رقم پاتې شي. نو که څوک د دې په منځ کې صلح کول غواړي، یعنی ثالثان په دې مابین کې پیدا شي او دې دا ضرورت محسوس کړي چې د دې په منځ کې د صلح راوستو دپاره د خپل ځان داسې خبرې وکړي چې دواړه فریقین صلح ته آماده شي چې بس صحیح زموږ کلي و جزئي اختیار ستا دونه دروغ هم ورته ویل شي چې دی هغه صلح ته آماده شي. مثلا چې دی دا ثالثان وی ډلې ته ووایي چې یاره موږ خو بلې ډلې ته ورلو، هغه بل فریق ستا ډېر ښه صفتونه بیانول او دا یې ویل چې اوس هم موږ د دې سره محبت لرو او د دې سره اوس هم موږ محبت کوو، دوی خو زموږ خپلوان دي، زموږ قریبان دي، بس دا یو ناچاکي و زموږ په مابین کې راغله. حالانکه په حقیقت کې دا رقم نه دي، په حقیقت کې به هغه بد رد ورته ویلي، هغه به ښکنځل ورته کړي، هغه به
د مور د مینې او د خور د خاندان ښکنځا کړي لیکن ته به داسې الفاظ ورته وایې دا ستا دپاره جایز دي چې یاره غوښتې ته ډېر ښه ویل نو داسې سالسان د دروغو په ګناه کې نه راځي بلکې په داسې حالت کې دروغ ویل د دې دپاره مباح او جایز تر دې پورې د مشکات شریف او ترمذي شریف په حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يحل الكذب الا في ثلاث چې دروغ نه دی روا دروغ حرام دی ګناه د ګناه کبیره د فاسق او فاجر دی چې کم څوک وایي لیکن په درو ځګانو کې دروغ ویل جائز کذب الرجل امرأته ليرضيها یو د هغه چا د پاره دروغ ویل جائز دی چې یو څوک خپل ښځې ته دروغ وایي مطلب یو پړونی دی په 300 روپۍ اخیستی ودان په 800 روپۍ واستي د هغې د خوشحالۍ دپاره دا روا دوه قسم ګوټونه دې ور اخیستي دي هغه ګران دي ارزان ور وښول دی که ما په ګران ولاکه په شیله پوهېږي ښځې په شیله ولاکه پوهېږي ما به چې کوم شی ګران د مېړه جبونه خلکېږي دا په خوشحاله به دغه ارزانه ګوټونه چې په 300 دي اخیستي دي ورته دا په 800 دي هغه د 800 والا خو یې نیم سل روپۍ ور وښوي به دوی وایي دغه ډېر ښه ګوټونه هغه ارزانه چې دی هغه دا رقم دروغ ښځې ته چې دی روایي پول یې ورته وایست دا باک نه لري ولې بیا سلام بندېږي نو لهذا سلام دې نه بندېږي خو دروغ ورته ووایه نو دغه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې و ښځې ته دروغ ویل جائز دی چې هغه په کوم شي باندې دا ناراضه کېږي ته په هغه کې دروغ ورته ووایه والکذب فی الحرب او بل دروغ و چم کول په جنګ کې د دښمنو سره فرض که ته دښمن د شا ور وګرځې منډه کې هلته بېرته د اخوا داسې پر راسې چم ورسره وکړي دا چې دی جائز دی یا فرض که ټلیفوني رابطه ده چې یاره بس موږ ته سره بالا جنګ نه کوو بس خبره ختم دا خوا داسې پر راسې جنګ ورسره وکړي مردار یې دا چې دی جائز دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي والکذب لیصلح بین الناس او بل د هغه چا دپاره دروغ ویل جائز دی چې هغه د دوو کسانو په مابین کې صلح کوي او د دوی په مابین کې دروغ وایي دا هم جائز دی دغه درې ځګیانو کې دروغ جائز دي نور په هر ځګي کې دروغ ناجائز ګناه کبیره فاسق او فاجر دي چې هر څوک وایي که ملا دی که طالب دی که آغا دی که سید دی که حاجي دی که سپین سره دی که سپین ږیری دی چې هر څوک دروغ وایي حرام ناروا ناجائز او فاسق او فاجر دی او دغه رنګه په مسلم شریف کې ذکر دی چې ابن شهاب رحم الله تعالی فرمایي چې ما دا نه دی اورېدلی چې نبی علیه الصلاة والسلام دی چاته د دروغ ویلو اجازت ورکړی خو لیکن په درې ځایو کې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله اجازت ورکړی دی یو د جنګ په حالت کې یو د خلکو په منځ کې د صلح کولو په وخت کې او دریم چې سړی د خپلې ښځې سره خبرې کوي او یا ښځه د خپل خاوند سره خبرې کوي نو په دغه درو ځګیانو کې دروغ ویل جائز دی خو ملا علي قاري رحمه الله تعالی په مرقات المفاتيح کې پر دې حدیث باندې ډېر تفصیل کړی